اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو یو دوه لاچار او بیخي بیوسه ماشومان دي د مولوي صاحب په وساتت باندې چې مولوي صاحب یې نشاندهي کړې وه او د دوی په لاس ولا د دوه بلوزونه او د دوه بنینونه لیږو نو انشاءالله مولوي صاحب چې نورم صحیح دغه شان بیوسه او لاچار نو تاسو زموږ سره پکې هیلپ کوئ، مونږ ته نشاندهي کوئ او انشاءالله مونږ به کوشش کوو. باقي دا څومره خلک چې زموږ سره وزدس کوي نو هغوی ته هم په دې حواله ووایي چې صدقې کم اجر او ثواب وي، نو په هغې یو منټ که خبره تاسو وکړئ یو څه. نو زموږ د طرفه عوامو ته دا ریکویسټ دی چې هغه خپل صدقات او زکات هغه په صحیح طریقه استعمال کړي. یقیني د دې غربت لاره به په دې باندې ونیول شي څنګه د هغه د صحابو دور به راشي چې صحابو کې بیا داسې خلک پیدا شو چې هغو زکات نه اخیستو. نو دغسې که زمونږ دا طریقې ته کارونه رواني نو انشاءالله د ډېرو غریبانو کونډو یتیمانو د هغو په سر موږ لاس کیږدو او د هغو سره موږ تعاون وکړو نو زموږ به هم دنیا او آخرت ښایسته شي او هغوی به هم خوشحاله شي. جزاک الله. ډېره مننه. بس مولوي صاحب دغه ستاسو په ذمه شو او دغه دوه بلوزونه او دغه دوه چې کوم بنینونه دي دغه به دغه لاچاره خلکو ته تاسو ورسوئ. انشاءالله زمونږ امید دی چې آینده مونږ د ګرمو کپړو دا کوشش کوو چې د یتیمانانو بېوسه خلکو له ګرمې کپړې ورکړو انشاءالله. په لوی الله هم سپارم. ډېره مننه.